اساتذه کرام او هغې سره زموږ د دې محلې یا د آس پاس د محلو راتلونکي مسلمانانو الله جل وعلا شانه موږ تاسو له د لیکلي یو توفیق هغه راکړو. دا داسې یو نعمت دی چې د دې نعمت شکریا یقیني طور باندې واجبه ده. سورج دے نو دنیا کی مجالس رحم العالمین وگنکو ایکو باندې خلق کبھی حضور باندې ولای وگنکو ایکو باندې خلق کبھی یار قسم کی ولای لیکن نصر والا ولای اچھا زمان بہرحال دا مجلس دیر مبارک مجلس دے. اللہ جل وعلا شانہ دی دا مجلس اقبل دربار عالیہ کی تاسو د الله سره زموږ د الله سره وینا قرآن کریم اورېدل خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. مدار د هماغو اعمالو اخلاص او الهیت باندې یقیني طور باندې موږ اخلاص نه کوو، اخلاص به زده لیکن الله تعالی موږ اخلاص خالصي ما پتا شروع هغه واسطه لیکن چونکه زموږ قرآن حضرات عالیه دي نتیجه ورکړي دا نتیجه ورکړي کولی و یوسف بن ابي اساس الموقع اسا قرآن کریم دا یو داسې کلام الله جل وعلا شانه علیه داسې کلام چې د دې کلام مقابله د هغه زمانې نه چې په کومه زمانه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته نبوت هغې ته ورکړل شو او تشریف راوړو او د قرآن کریم نزول هغه شروع شو. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دا زمانه فصحى دا زمانه لولي علماء لولي شاعران عربي عربي على جبا لیکن ابھی دا بھی دا کلام الہی ہے دا کلام دا اللہ تعالی نے جانب نبی نازل کرے ہے دی پیغمبر دا فرزان ہے. قرآن کریم ابھی چیلنج